أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. صدقت يا رب العالمين. مخکې والله علیم بذات الصدور تقریبا دې ځایونو پورې عقیده د توحید دا پکې ذکر شوه او د دې نه پس بیا خبره د رسالت دا ذکر شوه او اوس پکې خبره دا اوس کا خبره د قبر چې دا شروع ده. الله رب العزت د قبر خبره کوي، د عالم آخرت خبره کوي چې انسان په دغه قبر ته کله لړ شي نو بیا به څه یو درې بنیادي عقیدې دي: توحید، رسالت او بعث بعد الموت. اوس چې زمونږ په دې باندې ایمان کامل شي، الله به راتعالی د دنیا هم سمه کړي او د آخرت کړه وړه به هم سم شي. الله دې توفیق راکړي. نو الله فرمایي د کافرانو ګمان رانغلي. الله وایي زعم الذين گمان کړو هغه کسانو کفرو چې کافران دي ان لن یبعثوا. دې څه ګمان کوو؟ ځان په معنا د ګمان هم راځي، په معنا د خیال هم راځي او په معنا د یو خبر هم راځي چې ته چې بس یو خبره پلان کې کړې وه نو دې دا خبره کړې وه په ښه خبره به یې کوله. شیخ الهند صاحب معنا کوي په خبرې سره، عام مفسرین یې څوک ترجمه کوي په خیال او په ګمان سره. نو ستا خوښه ظنوا فاسدا، دا یو غلط ګمان کړو، فاسد ګمان یې کړو. زعم الذین خبر کړو ګمان کړو هغه کسانو کفرو چې کافران دي ان لن یبعثوا. دا ګمان یې څه دا خیال یې څه ان لن یبعثوا چې هرګز به دې نشي پاسولی، دوباره به دې نشي راژوندي کولی. دا د دې یو ګمان و، یو وهم و. الله فرمایي قل تو ورته ووایه او پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا ولنا دا نه تاسو سوئ چې دوباره ژوند نشته. لومبنۍ پیره چې د سړي د سره ماده نشته، د هغه د سره څه حیثیت نشته. ما پیدا کړه کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. الله وایي تاسو خو هېڅ شی نه وی ما پیدا کړی، نو په لومړي ځل پیدایش ګران دی. الله وایي ته ورته ووایي نه 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 دوباره به م راپاڅوم او خامخا به م راپاڅوم. الله فرمایي قل ته ورته ووایه و پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا ولنا او وربی او قسم دی وي په رب زما باندې، قسم دی وي په رب زما باندې لتبعثن چې خامخا به تاسو پاسولی شئ. ثم لتنبؤن او داسې به صرف پاسولی نه شئ، ثم لتنبؤن بیا به خبر درکولی شي تاسو ته، خامخا به بیا خبر درکولی شي تاسو ته بما په هغه څه باندې عملتم چې تاسو کړي دي، چې تاسو څه کړي دي په هغې باندې به بیا الله رب العزت فرمایي چې تاسو له زه خبر هم درکوم چې دا ګناه کړې ده، دا نیکي کړې ده. ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. الله وایي دا هر څه به درته وړاندې کړم. ښه الله یې د نیکۍ توفیق راکړي. الله فرمایي وی ثم لتنبؤن بیا به خامخا تاسو ته خبر درکوو بما په هغه څه باندې عملتم چې تاسو کړي دي. وذلک او دغه کار علی الله په الله باندې یسیر اسان دی. انسان دې یو ربوټ جوړ کړي نو وایي چې بلا لویه کارنامه مې وکړله، یو ماشین جوړ کړي وایي لویه کارنامه مې وکړه، خو محنت پې ښه ظالم محنت وکړي. د محنت نه بس کاڼي د دې قابل شي په جومات کې او په بیت الله شریف کې ولګي. که محنت پې نه وي شوی نو په هغه کاڼي باندې څوک دوکان هم نه دي. خام بس ګټه پرته
نو محنت پې وشي و انسان ته ګرانه په ګرانه مشینرۍ به استعمال شي د ده پېکړه وړه استعمال شي خولې لاړې شي بل څه بل څه نو ګرانه باندې وشي او الله وایي چې زه دوباره دا انسان نه ژوندی کړم نو وذلک علی الله یسیر دا کار په الله ډېر اسان په الله ګران نه دی یقینا په الله ګران نه دی نو دا په الله باندې اسان دی دا کار فآمنون ایمان راوړئ چې دوباره ژوندون حق دی نو څوک یې فآمنو ایمان راوړئ بالله فالله رب العزت باندې ورسوله او پر رسول د الله رب العزت باندې نو بچا ایمان راوړئ په پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بل بچا سبانه والنور الذي وبهغ نور باندې بهغ رڼا باندې انزلنا چې موږ نازل کړی دی هغې لره نو کومه رڼا الله را نازله کړې ده هغه د قرآن پاک ده کومه رڼا ده د قرآن عظیم الشان د الله دې را نصیب کړي نو الله وایي بل ایمان راوړئ په څه باندې په قرآن پاک باندې والله یقینا الله رب العزت بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی چې څه عمل کې نو الله رب العزت به خبردار دی الله به سریا خبردار دی الله اوس فرمایي یوم بهر ورځ باندې یجمعکم چې راجمع وکړي تاسو لره لیوم الجمع د جمع کېدو په ورځ باندې الله رب العزت به په هغه ورځ باندې وي تاسو راجمع کړي هغه د څه ورځ ده د جمع کېدو ورځ ده زید عمر بکر ټول به پکې راجمع شي کاکا ماما زوی خورایي ټول به پکې راجمع شي او هر یو به الله فرمایي د هغه ورځې شدت په باره کې الله وایي یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه الله وایي داسې ورځ د لومبنۍ پکې د ټولو نه خواږه رشته ذکر کوي چې د خلکو د یو بل سره روانه دشمنی وي سخته وي خو چې کله په یو ورور باندې سخته راشي نو هلکه وایي رور مې شته تربور مې شته نو هغه رور ورسره وي د شر نه ورسره ودرېدم رور مې اوسه وکړم خلاصې دې نشته نو الله لومبنۍ اکه رشته ذکر کوي الله وایي یوم یفر المرء من اخیه وایي داسې ورځ ده چې دا رور به د رور نه تښتي و امه و ابیه سړی به د مور نه تښتي او د پلار نه به تښتي و صاحبته و بنیه د خپلې ښځې نه به تښتي ښځه به د خاوند نه تښتي او دکه شان پلار به د بچو نه تښتي لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه الله وایي د هر یو به پکې ځان له پروګرام وي هر یو به په خپلو خولو کې ډوبي وي به چې خدایه زه څه وکړم په دنیا کې خو د زوی دپاره حلال حرام یې نه ګټې ګټلې اوس په آخرت کې به داسې نقصانات شوي چې دی به اوس ځان له منډې وایي چې دا زوی چېرته رانه خپل حقونه غواړي زوی به وایي چې د پلار مې نافرماني کړې وه دی رانه حقونه غواړي نو ټول به د یو بل نه تښتي الله وایي نو الله فرمایي یوم بهر ورځ باندې یجمعکم چې راجمع وکړي تاسو لره لیوم الجمع د جمع کېدو په ورځ باندې نو الله سورة الواقعه کې بیا فرمایي وایي ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم الله رب العزت فرمایي چې داسې راجمع کېدنه دي هغه لومبنۍ ستاسو هغه وروستي ستاسو دا به ټول په داسې ورځ باندې راجمع کېږي او په یو خاص ځای به راجمع کېږي ځای به هم خاص وي او ورځ به هم خاص وي تاسو ټول به راجمع کېږي الله دې په هغې کې مونږ کامیاب راولي او سورت هود 103 کې الله وایي ذلک یوم مجموع له الناس وذلک یوم مشهود الله رب العزت فرمایي دا داسې ورځ ده چې دا خلک به پکې راجمع کېږي او دغه ورځ د دې به ګواه وي بیا به پکې پاسي هلکه دا د پلانکي زوی دا د چې دی نو په امتحان کې کامیاب شو دا پلانکي د پلانکي زوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی یا د موسی علیه السلام امتی یا د پلانکي امتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم ولاړ وي او ټول پیغمبران به هم ولاړ وي د ده اعلان به وشي چې دی کامیاب شي اوس بس خبره دا ده چې کامیاب شي کیسه سمه ده او که ناکامه شي نو کیسه روانه یوم الخسران یوم التغابن
بس الله دې راته اسانه کړي هغه ورځ د کار پکار ده. الله فرمایي وی دا خلک به راجمع شي نو دا ولې ځکه ذلک یوم التغابن، ذلک دا چې د یوم التغابن دا هغه ورځ ده چې د خلکو د غبن د ښکاره کېدو ورځ ده، د خلکو د غبن د ښکاره کېدو ورځ ده. یوم تبلی السرائر. زموږ استاد مولانا عبدالرحمن صاحب الله دې په عمر کې برکت واچوي، ډېر زیات سخت امتحان دی، ډېر زیات قابل انسان دی. هغه وایي چې زه دې آیات ته کله ناکله وایي زه په مانځه کې ویم یا داسې مې د آیات ته سوچ راشي وایي زما له ډېره سخته ژړا راشي. سورت طارق یو آیات کې وړوکی شانتې الله وایي یوم تبلی السرائر، د قیامت دا داسې ورځ ده چې د خلکو رازونه به راښکاره شي. لا ته به دا پته ولګي چې دا زوی مې مدرسې ته د دې مدرسې ته که د بل څه بل څه کړو، زوی کالج ته ته دا به ورته پته ولګي چې دا زوی مې کالج ته که د بل بل څه کول. دکه شان زوی ته به دا پته ولګي چې په پلار مې ټول عمر د نیکۍ اعتماد کړی دی او ما وی چې دا ډېر عزتدار او دادا او دادا او هلته به ټوله کیسه د ده راښکاره شي. دکه شان ستا به بېګوی اعتماد د زمانې بزرګ به ته وایې چې دا دی هلته به یوم تبلی السرائر الله وایي ټوله نیکي او بدي به یې راښکاره شي چې دا څومره نیک دی او څومره بد دی. یوم تبلی السرائر الله مې په هغه ورځ باندې پردې وساتي. نو ذلک یوم التغابن الله وایي دا ورځ ده هغه ده چې د غبن د ښکاره کېدو ورځ ده یا دا ورځ ده مقابلې ده. یو کس به چې وي د هغه به ګناهونه زیات وي نو هغه به دا نیکۍ به یې زیاتې وي. بل کس به راشي صاحب ته خو زما نه دومره مال والي و هلکه دومره نیکۍ ورکړه، بل به راشي دومره مال دومره نیکۍ غیبت یې جمع کړي چغلي یې کړې وه دا یې کړې وه نیکۍ به یې ختمې شي، نیکۍ به یې ختمې شي. نو بیا به بل کس راشي چې صاحب زما حق خو لا پاتې دی، ستا حق پاتې دا سره ګناهونه شته ستا ګناهونه په ده وګوړې. ذلک یوم التغابن دا ورځ د مقابلې الله دې راته اسانه کړي. او امام بیضاوي رحمت الله علیه او عام مفسرین یو ترجمه کوي هغه وایي یوم التغابن وایي دا اصل کې دوه سیټونه دي، یو به جنت کې دي یو به جهنم کې دي. نو دا خدای پاک هر انسان له دواړه چې دي دا ورکړي. اوس یو انسان محنت کوي دی د جنت دا سیټ ځاله کنفرم کړي او د جهنم دا ختم کړي، او بل انسان چې دی هغه محنت کوي خو په دوزخ باندې نو دې ځان له د جنت دا ټکټ ختم کړي، د جنت دا کور ځان له دا کرسۍ ځان له ختمه کړي او دا جهنم ځان له ځای وګرځوي. ذلک یوم التغابن د تغابن نه مراد دغه دوه ځایه دي چې دا هر انسان له مسلمان وي که کافر وي دا دوه ځایونه شته. خو څوک بیا دا ځان له محنت کوي نو دنیایي محنت او مشقت کې اخته شي. امام انقلاب عبید الله سندي رحمت الله علیه فرمایي چې بګار په کوم ځای کې راشي هغه وایي بګار د دې ځای نه راوچت شي چې کله خلک دنیایي امور له دنیایي کارونه په بین الاقوامي قانون باندې په بین الاقوامي کتاب باندې په بین الاقوامي دین باندې ترجیح ورکړي. قومي کار د کور کار ذاتي کار هغه راواخلي هغې له ترجیح ورکړي او کوم چې بین الاقوامي کتاب دی قانون دی قرآن دی دین دی وایي دا ډېر شاته وغورځېدي وي چې دا به چېرته په کار راشي نو دې ځای نه دا بېګار راوچت شي نو بیا یې جهنم ځای شي. الله دې وساتي. ومن یؤمن بالله او هغه چا چې ایمان راوړو په الله باندې الله دې ایمان باندې استقامت را نصیب کړي. الحمدلله موږ راوړی دی. ویعمل صالحا او عمل یې وکړه نیکۍ الله دې توفیق راکړي. یکفر عنه نو وبرجو ددنا سیئاتی وبرجوي الله رب العزت ددنا سیئاتی ګناهونه ددو. اوس چې څوک نیکي کوي الله رب العزت به د ده ګناهونه ریجوي. ته جومات ته قدم راغلې ستا ګناه معاف کېږي واړه ګناهونه. ته جومات ته قدم راغلې ستا چې دی هغه بدي چې دا په نیکۍ سره بدلېږي. ته چې دی اودس چرندام کې چې لاس وینځي د لاسونو واړه ګناهونه معاف کېږي. مخ وینځي د سترګو د مخ او د خولې د غوږونو د کشاندا ټول ګناهونه ستا چې دی واړه معاف کېږي. الله وایي ان الحسنات یذهبن السیئات. وایي دا نیکۍ چې دي دا بدۍ خوري دا ختموي. اوس ستا کار دی چې نیکي کې نو الله به ورته لار سموي. الله یې توفیق راکړي. الله فرمایي یکفر عنه وبرجوي ددنا سیئاتي ګناهونه ددو ويدخله وداخل وکړي بنده لرا د مؤمن لرا جنات باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولي
خالدین فیها چې دا مؤمن کاکا به په دې کې همیشه وي ابدا تل تر تله ذلک الفوز العظیم دا لویه کامیابي ده دا لویه کامیابي ده الله وایي ها په دنیا کې به د بلا امتحانونه ورکړي چېرته به د چلي نو مې کړي او چېرته به د چلي وی به چې ما دا کړي دو پلانګې کړي دو دا الله وایي چې دې کامیاب شي بس دا لویه کامیابي ده نو الله د دنیا او د آخرت کامیابي را نصیب کړي الله فرمایي اوس د دې په مقابله کې څه خلک نور دي چې کافران دي الله وایي والذین وهغه کسان کفرو چې کافران دي وکذبوا تکذیب کړي دروغې ګڼلې دي بآیاتنا زمن آیات لرا اولئک دا کسان اصحاب النار دا صاحبان د اور دي الګا دا اور والا دي ته جنت والا وی کلمه دی ویلې نو په دې د خدای شکر ادا کوي الحمدلله او دا چا چې کلمه نه دا ویلې نو هغه کافران دي نو الله دې ورته هدایت نصیب کړي ها یو خبر ځان سره یاد وساته ته وی چې الګا د دنیا نه کفر نو امام انقلاب عبد الله سیندی رحمت الله علیه ډېر خپل خبره کړي او چې په کوم ورځ د دنیا نه کفر ختم شو نو په هغه ورځ به دنیا ختمي ها یا په کوم ورځ باندې چې د دنیا نه اسلام ختم شو نو بیا به دنیا ختمي دا متضاد دي ها دا د الله رب العزت ناشنا نظام دی چې ټول دنیا په تضاد سره متضاد سيزونه دي راځو شپه یک ګرم ټول په دې باندې ټول دنیا روانه ده شان مؤمن او کافر دا دنیا روانه ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که چاته تاسو ګناهونه نه کول نو الله به نور بندګان پیدا کړي او دې به ګناهونه کړي نو ولې دا الله لا ګناه ډېره خوښه ده نه امام غزالی وغیره رحمه الله یې اعلان لیکي چې دا الله رب العزت دې ګناه پسې دا اوښ کتو یو ډېر زیات وخت چې تا الله تعالی سجد کې وجاړي الله انسان دې خطا دار چا نه کی نو الله ته بلا سوچو ها الله دې توفیق راکړي نور مهنت پیدا کړي چې دا کفر دا په اسلام سره بدل شي او کفر ټول بټولا دا نه بدلی ها ټول بټولا کفر چې دا مسلمان کیږي نشي الله وای همیشه دا باروي قانون او دستور راځي موږ چې چلو جمهوریت الله وای دا همیشه دا بار قانون او دستور راځي چې جمهور خلک دا په غلطه روان تاسو وګورئ دا غلط سړي ملګری دي والذین وهاکسان کفروا چې کفر کړي دي وکذبوا تکذیب کړي دي بیا آیاتنا زمونږ د آیاتونو اولئک اصحاب النار دا صاحبان د اور دي خالدین فیها همیشه به په دې اور کې وبئس المصیر ډېره بده زید ورتلو دي ډېره بده ټکانه ده ډېر بد زید واپسې دي الله اوس فرمایي چې ته بین الاقوامي کار کله چلے ته انټرنیشنل سطح باندې لګیای نو تا ته به خامخا مشکلات راځي خامخا به تعالی خلک مخوي لومبنې به درته خپل کور کې بیا په قوم کې بیا په بار نو چې سم تا ته راځي بس ته دا ایمان اعتماد علی الله چې ستا هغې کې نقصان را نشي بس ته وایې چې دا مصیبت د چا د جانبه دی د الله د جانبه دی بس صبر کوه ښه الله وایي ما اصاب من مصیبت ما اصاب نه رسیږي من مصیبت دس مصیبت نه الا باذن الله مگر په حکم د الله سره ومن یؤمن بالله هغه چا چې ایمان راوړو په الله رب العزت باندې یهدي قلبه الله به لزړه لکی او بل مفسر معنا کوي چې په زړه کې به اطمینان پیدا کړي اطمینان قلبي چې څه ته وایي خان نو چې څوک هلکه په دین برابر وي عالم به وي ته دا یعنې نومونه درته د شعبو نه یاد موږ لیدلي دي موږ سره ناست دي خپله د خلکو 60,000 او 70,000 او دغه تنهاګانې مشران هم لیدلي نو یاره وي مال هم ډېر دی دا خو اطمینان راته نشته وایي سکون راته نشته آرام راته نشته او یو عام چې دین سره وابسته وي د 3,000 نه واخله نو چې زیاته تنخواه یې شي په دې زمونږ په د مردان په داسې ځي نو تقریبا ما بله د چاور دی د 14,000 تنخواه ده د 14,000 نه پکې بره به بل څوک کېدی شي په دې ټول د سواړیانو داسې واله مردانه پلونه وي چې دیني شعبو سره ټچ خو هغه پکې مطمئن دي ځکه چې الله رب العزت اطمینان د ځان سره یې الله دې توفیق راکړي دا په ډېرو مالونو کې نه دی دا د الله سره دی نو چې موږ الله طرف ته ځان متوجه الله دې توفیق راکړي نو چې څوک ایمان راوړي نو د ده زړه ته به الله سکون او آرام ورکړي والله یقینا الله رب العزت بكل شیء علیم په هر څه باندې علم والا دی
واطيعوا اوس الله یو خبره کوي چې ایمان مخروړ بل څه کې واطيعوا الله تابعداریو کې د الله تعالی واطيعوا الرسول او تابعداریو کې د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن تولیتم نو بس که چرته تاسو وګرځېدې واپس شئ دا پروګرام مونږ منو دا استاد مونږ منو سربراه مونږ منو نو فإنما یقینا هغه خبره ده علی رسولنا چې زمونږ په پیغمبر باندې زمونږ په استاد باندې په دې آقا نامدار سردار کونین باعث تخلیق الکائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صرف رسول دی البلاغ صرف رسول دی المبین واضح ښکارا زمون پر اعلی رسولنا زمون په استاد باندې البلاغ رسول دی المبین ښکارا اوس بنیادی چې د دین کوم خبره ده خان بنیاد چې کوم استاد اساس چې کوم دی چې پای کې کمزوري رانشي نو هغه بنیادی خبره ده ها تاسو ما خبره کړې وکړه یا یو زمیدار چرته روان ها غټ کدوې یا وغیرہ سیرا په مخ کړل نو بادشاہ مخکې چانه پیجن دا خو سه خلک پیجن کنځلې مرتخې ډېرې کوي نو هغه نه پیجن نو دوی چې بادشاہ لا تو کوړم پیسې ورا کیا بادشاہانو پریبانان روزګار نو سکار هوونه دی ور روانو چرته بلاره باندې بادشاہ مهله ورغلې پاس باندې دنه پیجن نو بادشاہ دوی چې سیب د توت لاندې د دواړه ولاړ سوري ته هغه ورته وی چې سکه ورته چې بادشاہ له توپو ولم نو ورته سلې وړي هغه بینام راکی وی کینامه درنه نو دغه بس د پښتنو کنځلي تاسو بیا ډېر خیر عظیم مشران نو بس ورته شروع اجوله چې ته بس دا حکم بیا او دا حکم دا حکم خزو او کور ارسو کې ولستای هغه ورته ټیک ده هغه په بل چرته تور شوی دی دربار کې ناس چې دی ورغلې کسان ورته وی چې سړی بچا له خبر وړي هغه ورته راکړي چې کله ورغلې نو ورته وی چې سړی وروړي نو ورته توفه مې وروړي نو یې سلا وی چې قبولې وی چې قبولې یو انعام راکړي وی که انعام مې درنه کړ ورته د توپ دلاندې خبره کوي ها نو بیا یو مکه خبره ده نو الله رب العزت فرمایي هغه ځړه خبره یاد ساته خان هغه ځړه خبره بنیادی خبره چې د الحمدلله دې شروع کړې ده عقیده د توحید ده چې الله څه شي ټول وایي الله رب العزت لا اله نشته دې معبود برحق الا هو مگر دک یو الله دې معبود برحق نشته مگر څوک دی یو الله دی ها بل څوک د کار ورکوونکی نشته بل څوک د بچو ورکوونکی نشته بل څوک کارساز نشته بل څوک ستا ساتونکی نشته بل څوک تا له رزق درکوونکی نشته مگر څوک دی یو الله ټول وایي لا اله الا الله لا اله الا الله نشته دی معبود برحق مگر دک یو الله دی لا الله یقینا الله رب العزت لا اله نشته دی معبود برحق الا هو مگر دک یو الله دی وعلى الله وبدغ الله رب العزت باندې فليتوکل المؤمنون وکاد چې توکل کی مؤمنان توکل کبا الله باندې سره د اسباب خان اسباب اختیار او الله رب العزت کړه الله تعالی هم خیر نصیب الله مالک اخلاص پیدا الله دیندار